الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن أسألني لأعطينه، وإن استغاثني لأغيظنه. محترمو، د الله رب العالمین ډېر لوی احسان دی چې په داسې بابرکت مجلس کې موږ راجمع کړي وو. محترمو، یو عمل دی ما ستاسو مخکې د قرآن کریم یو آیت کریمه ولوستو چې الله فرمایي چې پیغمبر دې خلکو ته ووایي که د الله سره محبت کوئ نو زما تابعداري وکړئ نو الله به در سره محبت وکړي او ستاسو ګناهونه به وبهي. نو محترمو، د الله سره محبت کول دا یو لوی نعمت دی چې الله یې چاله ورکړي، یو لوی شرف دی چې الله یې چاته نصیب کړي. محترمو، یو څو اعمال داسې دي چې ته هغه په ځان کې راولي نو الله به تا سره محبت کوي، ته به د الله ولی شي او انشاءالله وروسته به ذکر شي چې ته الله ولی شي، الله څومره نعمتونه فتا کوي او څومره ننګ فتا کوي. نو محترمو، اولنی صفت دا چې ته به د الله سره محبت کوې، یعنې هغه څه چې الله په تا فرض کړي دی هغه به ته منې، د څه نه چې منع کړی هغه نه به نه کېږي، حلال به یې حلال ګڼې او حرام به یې حرام ګڼې. او دویم صفت دا دی چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کوې، ژوند به د هغه په طریقه تېروې، د څه نه چې تا منع کړي د هغه نه به منع کېږي، د هغه شکل به جوړې، د هغه چې په څه طریقه زندګي تېرې کړله په هغه طریقه به ته خپله زندګي تېرې. درېیم دا دی ته به جهاد په لار د الله کې کې، مجاهد سړي ته د الله محبت حاصلېږي، مجاهد د الله ډېر خوښي. او بل عمل دا دی ته به د خلکو نه بې رغبت کړي، یعنې ته به امیدونه صرف د الله نه ساتي، د خلکو نه به امید نه ساتي، نو الله به تا سره ډېر محبت کوي. او بل دا ته به د خلکو سره ښو اخلاق استعمالې، د خلکو سره به مدد کې، د چا نه به تکلیف درې کې. او بل دا ته به نفلي لمونځونه ډېر کوي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې الله فرمایي چې بنده ما ته په نفلي عملو ډېر رانږدې کېږي، نفلي اعمال وکړې. محترمو، دا څو اعمال دي چې تا په ځان کې راوستل نو ته د الله ولی شوي. او الله فرمایي په دې حدیث کې چې چا چې زما د ولی سره دښمني وکړه زه اعلان کوم د هغه لپاره جنګ. ګوره الله رب العالمین څومره عزتمند او څومره جواد ذات دی. ګوره یو څو اعمال په ځان کې راوړه ته د الله ولی شوي او الله رب العالمین په تا څومره ننګ کوي، وایي چا چې زما د ولی سره دښمني وکړه زه د لپاره اعلان کوم د جنګ. نو محترمو، ته الله ولی شو نو الله تعالی یو څو انعامات فتا کوي. یو دا وایي چې چا چې زما د ولی سره دښمني وکړه زه د لپاره اعلان د جنګ کوم. دویم دا وایي چې بنده ما ته په هغه اعمالو رانږدې کېږي کوم چې ما پرې فرض کړي. او بل نعمتونه دا دي الله وایي کله زما یو بنده ولی شي نو زه دې هغه سترګې شم چې دا فې لیدل کوي، هغه غوږونه شم چې دا فې اورېدل کوي، او هغه خفې شم چې دا فې تلل کوي، او هغه لاسونه شم چې دا فې نیول کوي. یعنې ستا د لاس او د خپو نه داسې اعمال کېږي په کوم چې الله رب العالمین خوشحالېږي. محترمو، دا یو څو مختصر اعمال چې په ځان کې راولو څومره لوی نعمت د الله رب العالمین پرې حاصلېږي. نو الله نه سوال دی چې اول فی مال تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.